نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زما عزتمندو، ما ستاسو په مخ کې د قرآن عظیم یو آیت تلاوت کو. په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د چاردام څلور فرایض بیان کړي دي. اول په چاردام کې مخ انسان سره د خپلو حدونو نه مخ حد چې دی د تندي د اخري ویښتانو والا د لاندې د زنې پورې، او د غوږ د یوې پوڅکۍ نه واخله د بلې پوڅکۍ پورې. دویم فرض هغه لاسونه انځل سره د سنګرو نه د دې ځنه والا د دې سنګرو پورې، دا لاسونه انځل دا فرض دي. دویم فرض دی د چاردام. دریم فرض هغه د سر څلورمه حصه مسح کول، دا فرض دی په چاردام کې. څلورم خپې انځل سره د پړکو نه، یعنې پړکو پورې خپې انځل، دا فرض دی په چاردام کې. دا څلور فرض چې دی فرایض په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت بیان کړي دي. د چاردام سنت څه دي او د چاردام مستحبات څه دي، د هغې بیان ما تاسو ته په مخکنو ویډیوګانو کې کړی دی. اوس کوم څیزونه دي چې په هغې باندې چاردام ماتېږي، نو د هغې بیان به زه تاسو ته په دې ویډیو کې وکړم. میتیازې یا غټ بول یا د غټو بولو د ځای نه چې کوم هوا خارجه شي، هغې سره چاردام ماتېږي. دویم د بواسیرو چې کومه وینه ده هغه وځي، نو هغې سره هم چاردام ماتېږي. دریم د زنانه او دغه شانتې د نارینه د وړو بولو ځای د یو بل سره یو ځای شي بغیر د پردې نه، که څه وتلي وي او که نه وي، په دې سره هم چاردام ماتېږي. بل هغه شی چې هغې سره چاردام ماتېږي هغه د زنانه سره د ګپ شپ د لګولو په وخت کې، یا د زنانه د خیال کولو په وخت کې چې د مخکې طرف نه کومې اوبه وځي، نو هغې ته مزي ویل کېږي، نو هغې سره هم چاردام ماتېږي. بل هغه شی چې هغې سره چاردام ماتېږي مني بغیر د شهوت نه وځي، لکه یو سړي ټوپ ووهو د هغې سره د ده نه چې دی د مني ووته، یا دروند شی چې دی اوچت کړو هغې په وجه باندې د ده نه مني ووته، نو دې سره هم چاردام ماتېږي. بل هغه شی چې هغې سره چاردام ماتېږي هغه دا دی چې زنانه هغه د شرمګاه کې تیل یا مرهم ولګوي، او هغه تیل او مرهم چې دی بیا بهر ته راوځي، نو دې بهر ته راوتو سره دې سره هم چاردام ماتېږي. دا شانتې د بواسیرو د علاج لپاره یو سړي د غټو بولو په ځای کې چې دی مرهم ولګول یا تیل ولګول، هغه مرهم او تیل چې دی هغه بهر ته راووتو، نو بهر ته د راوتو سره دې سره هم چاردام ماتېږي. دا شانتې د زنانه د اندروني معاینې لپاره ډاکټر زنانه هغه خپل لاس یا چې دی ګوته د زنانه شرمګاه کې چې دی ننباسله، نو دې ننباسلو سره د زنانه چاردام هم مات شو. دغه شانتې د ولادت نه مخکې چې کومې اوبه د زنانه نه وځي، دغه نجس رطوبت دی، او دغه شانتې دا اوبه پلیتې دي. که دا زنانه نه ووتې، نو دې وتلو سره هم د دې زنانه چاردام مات شو. دغه شانتې د چاردام نور هغه څیزونه دي چې په هغې سره چاردام ماتېږي. دا یو څو څیزونه ما تاسو ته په دې ویډیو کې بیان کړو. انشاءالله العزیز په روانو ویډیوګانو کې به نور هغه څیزونه چې په هغې سره چاردام ماتېږي د هغې بیان کوم. دا شته څیزونه چې دی تاسو ته دې بیان کړو. انشاءالله د روانو ویډیو انتظار کوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.